बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्लाम दीन मोंग او تاسو ته د زندګۍ تیرولو او د جنت د ګټلو طریقې راښودلې دي. فرمایي چې درې کسان جنت ته نشي داخلېدلی، جنت ته نشي تللی. یو د مور او پلار نافرمانه انسان، بل هغه دیوث انسان چې پښتو کې ورته دوس وای، او دریم هغه ښځه هغه زنانه چې هغه د سړو سره مشابهت کوي، ځان یې د سړو په رنګه جوړ کړی. که موږ تاسو وګورو د مور او پلار نافرمانی دا ډېره زیاته عامه شوې ده او هېڅ اهمیت نه لري. څوک ورته بالکل خیال نه کوي. مور او پلار بوډا شو، د هغه هر څه ختم شو، د مرګ نه مخکې ولا هر څه ختم کړي. داسې انسان کله هم جنت ته نشي تللی چې د مور او پلار سره نیکي نه کوي. همدغه رنګه دیوس انسان، دوس انسان چې هغه په خپل کور کې بد کارونه ویني او دغه غیرت نه راوچتیږي، بغیرته انسان، دا کله هم جنت ته نشي تللی. کور کې دننه غیر محارم راځي، د زنانو سره ناستي، د هغه کسان چې د هغې نه ستر پکاري هغه ناستي او د کې څه غیرت نه راځي. داسې بغیرته انسان کله هم جنت ته نشي تللی. دریم هغه زنانه چې هغه د سړو سره مشابهت کوي، د هغې کپړې، د هغې ویښته، د هغې لباس، د هر څه چې کوم د هغه د سړو په رنګه وي. لکه نن سبا زمانه کې چې موږ او تاسو وینو، الله رب العالمین د زموږ او ستاسو احوال کې اصلاح راولي او الله رب العالمین د زموږ او ستاسو جنت په نصیب کی. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.